السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه حضرت حسین تاسو ګورئ بازی نیوز لکه څنګه چې تاسو په تر انتخابات را نږدې دي او په 31 مارچ باندې پر دې چې کوم دی فیصله کوي یو کار کیږي دا غیر لپاره چې کوم دی مختلف پارټیان راوتی دي په میدان باندې هغه واقعي دا وخت زموږ سره جی او آی شاهنامه باچل لري کې موجود دي هغه با کېدل د کې په ابو کې کوټه ابو کې چې کوم دی د دې هغه کمپاین روان دي او زه په ملاقاتونه کوي حضور دي سره معصوم یو ځوان ګورم هغه دلته کې دا ټیم ولاړ او جنډه سره پلاس کړه ته دا به جو ته بسونه کو چې د دې پارټي حواله سره سوي. السلام علیکم. السلام علیکم. جنوب دی راته والا عنایت الحق. عنایت الحق پارټي د چا کومه پارټي سره راوته؟ جی یو آی. جی یو آی سره خا اوټ په چاله ورکه راخره کتاب لا بوټ ورکه ماشاءالله تاسو وکتل د ماشوم دا جذبات دي یقینا تاسو ګورئ دلته کې زموږ سره مختلف چې کوم دی په رنگ کې چې کوم دی جنډي او دلته کې چې کوم دی خلک راوته د کمپاین لپاره یقینا د دې ماشوم دا جذبات تاسو وکتل چې هغه به مو یار موږ کتاب لوټ ورکو په دې حواله سره زه شنو 50 سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یقینا ما وکتل ماشوم هم دا خبرې کوي او د قشان چې کوم دی په ځای تاسو د आवाज روانه سوای د دې کمپاین حواله سره تاسو حسین بھائی د ماشوم چې کوم د تاسو جواب درکو نو په دې مرګرو کې د جذبه نور هم سیوا شو او دا جذبه چې دا نن په دې تحصیل بریکوټ په ټولو عوامو کې په خلکو کې دا چې ان شاء الله را روان په 31 مارچ باندې په زیارت پس باندې با د عوام او د خلک ان شاء الله په ایمانی جذبه باندې او خپه ایمانداري باندې د کتاب مرسته کوي او دا سود حالت ولنن مونږه په بریکوټ بازار کې گشت کوو نو تقریبا په سهونو مرګري موجود په دې کې وسته کوټي په بازار کې مونږه گشت وکړو په دې کوم کافي تعداد کې برګري موجود وس مونږ زریخيلي بازار ته ځو نو په ان شاء الله چې زمونږ د کمپاین هغه دغه تقریبا مکمل کیدونکې ده او د عوامو او د خلکو د جذبات احساسات چې دي ان شاء الله دا سړي چې په 31 مارچ بعد ان شاء الله د عوام او د ټول د علاقې د خلک چې دي دا په موجوده حکومت باندې د عدم اعتماد عوامي عدم اعتماد اظهار کوي او کتاب له ووټ ورکوي ان شاء الله. دا ته وای سر چې لکه موږ ګورو خلک موږ اکثر مختلف خبرې کوي یاره چې مقابله او چا سره نو زه تاسو نه تاسو مقابله او چا سره دا سوال منه بیرکوټ خو یو مرګري میډیا والا وکړو نو بهرحال مقابله خو بخښه مخه دی یو کس سره خو معنی زیاتره زمونږ د مخفل ځاني دا یو دغه رائے ده او دا مې یو خیال دی چې ان شاء الله مقابله به زمونږ د اپوزیشن سونه جماعتونه چې دي د دوی سره د پی ټی آی سره باندې ان شاء الله. او جی حضرت وای کفر تاسو کتري ستونزې خوري زیاتې ماشاءالله پغه باندې روزانه بیان کیږي آیا د یو اهم خبره چې هغه تاسو په نظر کې ده او پغه باندې چې څنګه تاسو په اقتدار کې راشي هغه بکوي؟ حسین خان د خبره ده چې دا خو دا خبره ده چې د عوامو اعتماد وکړو او د الله پاک فضل او کرم شامل حال شو نو ان شاء الله دا بریکوټ تحصیل دي مسائل موږ ته معلوم دي او خاص کر د واټر سپلای په د لحاظ باندې یا سینیټیشن ډرینیج سیستم چې کوم دی دا زمونږ په د کلیو کې په علاقو کې دا ډېر ناقص دغه دی بعضي واټر سپلای داسې بهونه زموږ تلی په د علاقو کې او په د کې په نالو کې تلی دي او هغه ډیمیج شي او په پاغي کې دا کې د صحت لپاره هم وزیری نو ان شاء الله موږ بلاول خپل لغه چې دی ان شاء الله که عوامو اعتماد وکړو او د الله پاک فضل او کرم شامل حال شو نو لونله دغه ان شاء الله موږ د بریکوټ تحصیل چې سونه زمونږ واټر سپلای سونه سکیمونه دي او د دې سونه د 5 سیستم دی دا برابر ان شاء الله او ډرینیج سیستم نکاسي چې دا برابر نور د پارکینګ زم په بریکوټ کې د پارکینګ کټه مسله ده ان شاء الله دا وکاو نور زمونږ داسې دغه چې بعضي نن سبا داسې یو رواج جوړ شوی چې ټاسمامر وران شي نو بیا د کلی خلک راټول شي هغه له چاندي کوي په یو سړي سي بل پسې بده ان شاء الله داسې بنای که خیر ان شاء الله ما دا موږ دا ان شاء الله چې دا توقع د عوامو ان شاء الله دا او عوامو اعتماد وکړو نو ان شاء الله موږ به د عوامو خادمان یو او سم مسائل یا څه چې ان شاء الله دا به د عوامو دغه بغیر ان شاء الله الله پاک څنګه 28 تاریخ ته او ورځې کمی دي یقینا دا وخت تاسو زموږ په سیمه مختلف خلک ګوري کم خلک چې په بار ملکونو کې داغې دلته کې کورونه داغې دلته کې کوم دي خلک اوسېږي دلته کې هغه خلکو ته سم میسج ورکوي؟ بس دا میسج خو زما د بریکوټ تحصیل ټول عوامو ته او کومرونه چې زمونږ د بریکوټ تحصیل سره تعلق ساتي کاغه په کراچۍ کې دي که د ملک نه بهر دي دا غټولو په خدمت کې زموږ د درخواست هم دی دا پیغام هغه ته تاسو په ذریعہ باندې لیږو چې تاسو د اغه زنه هم دواګان هم کوي او خپل دلته خپل فیملی ته خپل ټول خاندان ته تاسو د اغه زنه مطلب دا یو درخواست زنګ په دا باندې راولېږي چې را په دې ځل باندې تاسو د کتاب مرسته وکړي او ان شاء الله حقيقي تبدیلی چې دا هغه په ملک د کتاب په شکل کې او جمعیت الاسلام زنګ قائد معزز مولانا فضل الرحمن صاحب ان شاء الله راولي او حالات نو داسې دي ان شاء الله چې کم زه ته ځون خلکو چې مخکې د کتاب پاک فیصله کو بل زنګ وزیر اعظم صاحب چې ان شاء الله د 2 ورځې ملمده کې خیر روان دي او د ظلم
کم महंगाई تکبیر نعره تکبیر حاجی شاهنواز باچا حاجی شاهنواز باچا د عوامو سره چې کم د ظلم روان دي د منګای په شکل کې بیروزګاری په شکل کې نور بې انصافۍ په شکل کې ان شاء الله دا به ان شاء الله دا به خیر ختميږي او په حقیقي معنی کې به ان شاء الله په ملک کې په علاقه کې تبدیلی راځي. ډیره مننه. یقینا تاسو خبرې واورئ د مختلف پارټیانو مختلف کمپاین روان دي. دا وخت د جی یو آی پارټي د شاهنواز باچا سره موجود د دې ان شاء الله مخکې کمپاین به تاسو په سری باندې خو زموږ سره اوسه. ما د اجازه د الله پامان.